اخرنۍ درجه ده زمون استاد نوم دغه مطالبه ده چې کوم کار د صحابه وله کوم قرباني صحابه وا چې موږ تاسو په هغه قدم باندې روان شو په هغه لار باندې روان شو چې دا هغه مقام ته موږ نشو رسیدلې لیکن هغه لار به اختیارو څه به یو شی په لار باندې سي اگر کته دا هغه مقام ته نشو رسیدلې نو چې موږ تاسو دا هغه په لار روان شو دا هغه په نقش قدم باندې روان شو موږ تاسو الله جل جلاله درې څه قیمت لري اخر دي یو زمون وخت قیمت لري دومره قیمت لري غان څه دي قیمت او حد نشته چې همیشه زندگی په دې وخت باندې هغه قیمت کېدل هم شي هغه دې قیمت کېدل هم شي مال الله په متعال کړی چې دومره لوی سرمایه مال چې هغه باندې انسان جنت هم غسل شي او دوزخ هم غسل شي الله بدن الله په متعال کړی د بدن مثال د استه د سوارلې کسولې دا واغستله په خپل وته او دا شپوز ولاړه دا او ته واخه اچي دا خوري اسکی ها دا سولې چې دا همیشه کېږي نو دا څه وخت به دا عمر دا ختم شي تاسو پیدا ونه استله بس هغه اسا یا غبره سولې چې کله مړ شو یا دا خاصه ورغه شو تاسو پیدا وکړه او کله سولې دا په استعمال کې راوستله چې په استعمال کې راوستله نو که استه او خدای او کنه خر او تابل هغه نه ډېر فائدہ به واخلي نو زموږ استاد بدن نه یو سولې دا روح چې دا هغه شاسوار دی لپاره کومه او تاسو دا الله د رضا لپاره استعمال کو دا موږ ډېر غټه کولې شي او کنه موږ د الله د رضا لپاره استعمال نه کو بس سولې دا تیم به پروژه ختم شي دا الله په فلال کې وتل دا الله په فلال کې پیسې لګول دا الله په فلال کې وخت لګول دا الله په فلال کې خپل بدن لګول دا دومره قیمت کېږي چې دا بدن تاخذ خاونه پیدا له حالت بزي ما تاسو یو سولې لیکن الله په لاګ له استعمال شي په یو قدم باندې الله په وسونه کوي وسو د جيب دی وسو جهرو ګناهونه معاف کوي دومره دا الله په لاګ به قیمتي شو دا بدن دومره قیمتي شو وخت دومره قیمتي کیږي چې انسان دې هغه په ليله القدر کې په حرم شریف کې حجر اسود په خامخ ولاړ دی د الله په عبادت ولاړ دی لیکن بل مسلمان دې الله په لار کې هغه ته بهتر دی موقف ساعت فی سبیل الله خیر من الدنيا وما فيها یو ساعت یو غړی د الله په لار کې ودرېدل دا د دنیا ما فيها بهتر دی دا د الله په لار کې وخت دومره قیمتي دی دا شوبې شي نه کوي چې دا حرم شریف او حجر اسود او پلان کې ټیک دا هغه څه مقام دی خپل دی لیکن د الله په لار خپل مقام دی دا خپل مقام څنګه چې کوم مسلمان چې په حرم شریف کې ناس ته بندګي کوي ډېر لوی مقام دی هغه لوی مرتبه ده او ډېر لوی بزرګ دی لیکن هغه صرف خپل ځان په فکر کې دی او کوم مسلمان چې الله په لار کې دی د امت په فکر کې دی د دوړو په کورونو کې زمګر اسمان فرق دی یو صرف خپل ځان فکر کوي او بل یو سره هغه ټول عالم فکر کوي دا برابر دی شي تاسو مخصوصات مثال پېښ کوم چې یو سره ما خپل ډوړې ته کینی خپل واړه خپل ځان مړی خپل مسلمان په دې فکر کې چې به لاندې څوک وګړي دا غلا ډوړې خلاصه غور وکړ نو تاسو وایي دا برابر دي شرط نشي برابر دي هغه مزید حلق دا کارنټ دې کوم راځي دا په پارتي بازي په دې خبره کوله چې دا الکان مسجد الکان پارتي بازي کوي هغه $1 روپے خسر راځي پارتي بازي باندې په شادي حال کې یا بل شي کې اول کوم خوراکون ته شي لس دوز خوراکونه دا ټول خوراکي نه ټول پاتې شي نو ما خندل مې ځانو یو انسان چې د سوچ سره وړي خوري دا مسلمان څه نه موږ نشته چې په سوچ سره وړي خوري او بل طرف دومره مسلمان دومره اسراف کوي چې دا خوراکونه بخیر به د مقصد به رسمن رواجونو کې خوراکونه بخیر هم لغاله چې دومره خوراکونه بخیر چې هغه بیا خوراکي نه وسه تویږي بیا ځای کې نه دی یو سره دا چې د خپل ګډه غوړ کوي نو بدل لس خوراکونه خوړه خو شو خوراکونه غوړ یو دا مسلمان دی ایو مسلمان و چې په دې بحث کې وګورم چې یو مسلمان وګړي څوشته دا ضروري ورکم نو تاسو ودا برابر کړئ شي بل مسلمان د هغه د لنګر غوړ نه کوي ثابت خواجه خیر به غوړ کړي چې تاثیر خواجه خیر کې څوک پاتې نشي او بل مسلمان په دې فکر کې چې ثابت سوال کې څوک پاتې نشي او بل مسلمان په دې فکر کې ثابت پاکستان کې بل په دې فکر کې ثابت دنیا کې نو تاسو وایي دا یو د اسمان نوم چت شو نو چې کوم مسلمان په دې باندې کې یاره په خپل ذاتي باندې کې ذاتي باندې به کوم څه نه وکړو چې بس موږ معاف شو بس موږ دعوت کارو موږ معاف شو ذاتي باندې اول لا
الله پیغمبر ته اول و یا ایو المزمل قم الليل په خپل شپې پاسه د څنګه بس بل دعوت وکړه په خپل وده پوه دی نو ذاتی بندگی د ټول نه مخکې دا به کې ولې باندې کې لیکن یو ځای په صرف ذاتی بندگی کې کېږي او یو بندره چې هغه د عالم فکر کوي دا خو د ځمکې او اسمان فرق دی دا نشي برابر دی دا شو به شي نه کوي خدای دا خبره د موږ تاسو علم استناو او جهل له جهل تر شو بيدي مګر جاهلم به کلی ولا بده کوله چې هغه مون باندې او صاحب له مسلې هغه په مانو تعارف سمیر څه خبرې کوي ایا بل عالم پس استاد صحیح حیثیت دی استاد صحیح حیثیت د یو عالم نو مالو هغه ته خونه خجدا د خبره د خنه کوي څه شي لري یو امیر سره عالم یو عالم مدرت کوي دا غي حیثیت لري لیکن یو جاهل انسان یو غیر خلل انسان یو بیلماده انسان په کوڅه کې هغه زی دا چې طالب زمي سره دسه دی مولانا عبدالرحمن دسه دی او تسبیح شته او تسبیح نشته دا د مسلمانۍ ده څه شي ته تسبیح نشته که تسبیح شته نو عالم ثابت دی که تسبیح نشته نو عالم ثابت نشته نو ستاسو حیثیت دی د سړي پورې چې موږ یو څه طاقت کیو د خپل وې چې ستاسو حیثیت دی دا خبره کوي د څه بلې مسله شو فاتحه غل فلمان یا شته یا نشته کشته هم عالم ثابت دی که نشته هم په عالم باز ستاسو حیثیت دی امین بالجار شته یا نشته دي ستاسو حیثیت دی باز کې ټول ځینې مسائل چې اول نه واته اخر به د عالم کار دی عالم به ثابت یا به نفي کوي نو د یو عام انسان به څه حق جوړيږي خبره مې دا ځکه لکه د عالم فکر او یو ذاتی فکر دي کې زمکه اسمان فرق دی چې د عالم فکر د پیغمبرانو فکر او پیغمبران د ټول په اوله درجه کې دي نو چې کوم مسلمانان د عالم فکر کوي دا د پیغمبرانو په دویمه درجه کې خداغو په کورسو مور نبوتي د دې په کورسو مور نبوت نه او روپې څومره قیمت کې تاسو یو روپې په وسه بل والله یضاعف لمن یشاء به حساب هغه من الله اکبر کوي او چې کله موږ تاسو خپل بدن قیمت کو روپیو قیمت کړي موږ تاسو خپل وخت قیمت کو موږ تاسو قبر ته لاړ شو قبر کې موږ تاسو ته پوښتنه کوي ما ربک ما دینک من نبیک د دې سوال جواب موږ ته بالکل آسان وي او د آخرت تلاش په آخرت کې الله جل جلاله موږ تاسو را هغه نعمتونه راکړي چې کوم نعمتونه هغه سترګو دل نه دي وګونه دل نه دي هغه چا په ځکه د هغه خطر او تلوسه غلي نه دغه مقام الله به موږ تاسو راکړي همیشه به ځواني همیشه به صحت همیشه به نعمتونه چرته به موږ تاسو حال ته ځان نه لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم بيوده خبره بفائده خبره د خفغان خبر والته وینه د درو خبره باندې چې خبر د دروغ ناوري د بکواس او بيوده بفائده خبره ناوري نو چې ست غواړي ابا د بلدي نو دا غي لپاره عرض دا چې موږ تاسو زر خپل وخت قیمتي خپل فکر موږ تاسو ټول عالم فکر جوړو المعونه بقدر المؤونه چې څومره موږ تاسو مشقت برداشت کوو نیت کوو موږ تاسو نو د مؤمن نیت چې د عمل نه بهتر دی موږ تاسو د الله په مخ ته تلون توفیق راکړي لیکن که موږ تاسو د عالم نیت نه کوو نو موږ تاسو الله ته توفیق راکړي هغه ما تاسو چې شاید کلی په فکر کې شي چې کلی کې وګه پاتې نشي نو الله به توفیق ورکړي وروړي ورکول لیکن چې دا فکر راوړستمو چې ما وخړو نو خپل کار کوي نو در باندې توفیق ورکړي نو دغه چې موږ تاسو الله پاک د لارې د وټولو فکر وکړو الله پاک موږ تاسو توفیق راکړي چې فکر نه کړئ توفیق دې ملويږي اول بس ما شاء اراده بیا د الله په اراده روس شامل حالي نو دې بعد وایي زړه چا وخت نه لګي زړه